هورنیز صاحب تږی دی دا ډېر دا ښکلی تنده سوال څه ده؟ دی. دا تنده داسې ده چې دا هغه اداره کې ماشوم بوځئ چې هلته د هغه روحاني تربیت هم وشي. منګه په پیسو پسې منډې وو، پلاران رزق ګټلو پسې منډې وو چې موږ ماښام له دوی له کور ته دغه راوړو. ټایم موږ سره دومره نشته دی چې موږ دا خپل ماشوم ځان سره کینو د ده په مسایلو باندې موږ خبره وکړو چې څنګه زموږ ډېر شاعران رونه چې کوم دی د ښه شعر انتخاب نه کوي او چې څه له په دې خوله ورځي هغه وایي. دا ټول هلکان چې څوک ایم فل کوي او پی ایچ ډي کوي نو هغه به الحمدلله د ګوهر رحمان نوید د خیبر پښتونخوا مې اردو ادب ته توجه کوي. کتابونو په حواله باندې زموږ کتونکي جی 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 به دا غواړي چې هغوی ته دا هم پته ولګي چې تاسو د اوسه پورې کتابونه لیکلي دي، هغه کوم کتابونه دي، د هغوی څه نومونه دي؟ نو لږ په دې باندې زموږ د کتونکو ته کتابونه خو الحمدلله ډېر زیات دي او تقریبا د 40 پورې به دغه شمېره رسېدلي. ماشاءالله په 40 کې چې کوم دی نو دا لسته پیورلی ادب دی او تنقید دی او تحقیق دی او دا نور چې کوم دی نو دا د نصابي ضرورتونو کتابونه دي. زما د 11 نوالې د 9 نوالې تر د 14 پورې بلکې اوس 20 شو. نو په 20 کې هم الحمدلله 20 اردو کې به زما کتابونه اوس یو لس په هغې کې دي. مخکې داسې لسته د ایم ای دپاره وو، داسې 2-3 به د بي ای دپاره وو، د اف ایس سی دپاره خو الحمدلله زما که تاسو ته ګایډ وایې، که تاسو ته د راهنمایي کتاب وایې، هغه خو په ټول کې کې تاسو که چې طیب آباد ته زه یو ځل تللی وم او زما دپاره او د ټول کاټلنګ دپاره د فخر خبره ده. زه اوسګار وم، انتظار مې کوو نو یو دوکاندار د کتابونو دوکان ته ورننوتم. زما سم کار د نصاب او د کتاب سره دی. زه وروسته تاسو یقین وکړئ ما هغه سړي ته وویل ماله د اردو د ټولو نه بهترین د فرست ایئر کتاب راکړه، ګایډ راکړه. هغه زما کتاب ماته زبردست. نو چې ما له کتاب راکړو نو ما ورته ویل ښه مال دې نه ښه نشته دی. نو وایي چې نه دا دلته ټول نه زیات خرڅېږي. نو په هغې شاته زما تصویر و. نو چې ما ورته ویل اسم اور اسم آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے. نو تاسو یقین وکړئ دومره ریسپیکټ یې وکړو ما باندې چې اوس کله خلک یې دا کاونټر نه لرې کړل او زه یې دننه ځان سره په هغه کې کېنولم نو دغې باندې هغه احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں دغې باندې سړی دغه شي. خیبر پښتونخوا مې اردو ادب دا زما د ټولو نه بیسټ سیلر کتاب هم دی، دا زما لوی تحقیق هم دی په اردو ادب کې چې د خیبر پختونخوا کې په کم صنف کې کار شوی دی، غزل، افسانه، ناول، ډراما، تحقیق، تنقید، بچوں کا ادب او ترجمه نگاری، دا ټول چې کوم دي نو ما چپټر وایز راغونډ کړي دي. تقریبا 30 چپټر کتاب دی او د 200 صفحو کتاب دی او هغه ټول چې کوم دی په دونه غټ سایز کې دی، غټ تقطیع کې دی او هغه دا ټول هلکان چې څوک ایم فل کوي او پی ایچ ډي کوي نو هغه به الحمدلله د ګوهر رحمان نوید د خیبر پښتونخوا مې اردو ادب ته توجه کوي. د دې نه علاوه پکې د پښتو بیا د خاکو کتاب دی، 2 پکې راپورتاجونه دي او څه پکې شاعرۍ کې سرقي او ترجمې دي، شاعرانو چې کومې غلاګانې کړي په هغې باندې نو الحمدلله داسې څه ناسم کړي دي چې داسې یو کتاب تاسو لیکلی وي او هغې کې تاسو خپل ټول ایکسپیرینس جی د خپل ټول زندګۍ هر څه په هغې کې اچوي، داسې شته داسې کتاب خو به زما پی ایچ ډي شي الحمدلله هغه تیسیس ما جمع کړی دی او ډېر زر زه ځان سره داسې نومونه نه لیکم او زما کوشش هم دا دی چې موږ د هغه یو ټیچر نه تپوس وکړو سر ستاسو دونه ډېر زیات کتابونه دي نو هغه ماته ګوهر میں گمنام مرنا چاہتا ہوں، ګوهر میں گمنام مرنا چاہتا ہوں. نو بعضې زه د خپلو کتونکو ته هم وایم چې په دې سکرین باندې به تاسو د ګوهر نوید صاحب د کتابونو کوم چې دوی لیکلي دي د هغې د فوټیج هم چلېږي. جی سر وایي تاسو. او جی هغه یو خو ما اقبال اور غنی خان کی شاعرانه مماثلت دا یو داسې کتاب و چونکې اقبال هم زما روحاني پیر دی، زه د هغه نه رڼا اخلم، زه د هغه د شعر په تناظر کې چې کوم دی د خپل ژوند د سمولو او د ماشومانو د سټوډنټانو د راهنمایي کوشش کوم. او بیا غنی خان هم داسې د پښتو شاعر دی چې هغه هم دغه اقبال اور غنی خان کی شاعرانه مماثلت زما په خیال تر اوسه پورې چې ما کوم کتابونه لیکلي هغه زما د ټول نه بهترین کتاب. ټیک شو سر، ټیک شو سر. سر نننی ځوان چې دی کوم نوجوان نسل چې دی د ادب دپاره د هغوی کردار څومره دی؟ ښه دی، خراب دی یا څه ورک پې نشته؟ دی خو ډېر بنیادي سوال دی او نن سبا چې کوم نوجوان دی هغه اگر چې زمونږ د سوشل میډیا په ذریعه باندې د شعر سره ډېر نږدې شوی دی، خاص طور باندې د پښتو شعر ته د هغه اپروچ ډېر اسان شوی دی، شاعر ته اپروچ ډېر زیات اسان شوی دی. خو مسله دا ده چې څنګه زمونږ ډېر شاعران رونه چې کوم دی د ښه شعر انتخاب نه کوي او چې څه له په دې خوله ورځي هغه وایي، دا خو ډېر زیات سینسټیو کار دی، دا خو ډېر زیات د ذموارۍ کار دی. شعر ویل چې کوم دی نو د هر فاسق او خوشحال بابا وایي غالبا د هر فاسق او فاجر چې کوم دی دا کار لکه نه دی
دا یو ډېر اعلی او عرفه مقام دی. نو که زمونږ د نوجوان چې کوم دی دوی اعلی شاعري سرچ کی او اعلی شاعري واوري نو ان شاء الله تعالی د دوی راهنمایي به موشي او د دوی چې پکې کومه تنده د هغه به پکې ماته شي. کوم موجوده جدید ټکنالوژي دور دی د ادب ته نقصان ورکړي؟ دغه لحاظ سره خو نقصان ورکړ چې د کتاب نه خلک لري شو د کتاب نه. خو اوس دا مخامخ چې دا کم سکرین لګېدلی دی نو ټول کتابونه په دې سکرین کې دن نشته دی. لکه دلچسپي شته دی په دې ینګ جنریشن کې؟ دلچسپي چې د چا کم ځای پورې ضرورت دی نو هغه ځای پورې خو دلچسپي شته دی. دا د دلچسپۍ نه وجه چې دا نو دا ډېر اهم سوال دی. د هغې بنیادي وجه دا ده چې موږ د ځان نه د نوجوانان نسل له غوندې لرې کړی دی. موږ په پیسو پسې منډې وو، پلاران رزق ګټلو پسې منډې وو چې موږ ماښام له دوی له کور ته دغه راوړو. ټایم موږ سره دومره نشته دی چې موږ د خپل ماشوم ځان سره کښېنو د ده په مسایلو باندې موږ خبره وکړو. سر اوس راځو چونکې سرسري زموږ په ادب باندې چونکې دا خو یو ډېر غټ سمندر دی، خو هسې معمولي یو ټچ هم ورکړو. لږ سکول طرف ته راځو، د ماشوم په نشنما باندې راځو. پرایویټ سکول او ګورمنټ ادارې چې دي سکول دې کې نن سبا د ماشوم هغه نشنما نه کېږي. ماشوم که ډېر زیات ایجوکیټډ شي خو مطلب هغه کې هغه سیس ختم شو. څه وجه ده؟ پرایویټ باندې هم ډېرې خرچې کېږي، سرکاري ته هم ډېر سهولیات راغله خو سیسټم هغه نه شو. د دې خو بنیادي وجه دا ده چې دلچسپي زمونږ دا درې اکایانې دي، یو پلار، یو ټیچر او یو سټوډنټ. نو غم دا دی چې زمونږ د پلارانو زمونږ سره رابطې مکمل ختمې شوي دي. تاسو یقین وکړئ دا سرکاري کالج زه په دې کې ناست یم، ما دلته ماله ګورمنټ اف پاکستان بله پیسې راکوي. زه دلته کې چې کله واړه نه راځي زه پسې ټلیفونونه کوم، زه یم تاسو د غوندې راشئ ستاسو دا ماشوم دی داسې دي او داسې دي. تاسو یقین وکړئ بالکل نه راځي چې هغه ماله به په دې ټول د 20 کاله یا 25 کاله سرکاري نوکرۍ کې 15 والدین پلاران نه راغلي. نو یو خو دغه غټ فقدان دی چې دلته کې والد موږ له سټوډنټ را لېږلی دی، دې سکول ته را لېږلی دی، بیا یې د هغه تپوس نه دی کړی. نو د نن سبا خو سر حالات داسې عجیبه دي او دومره حده پورې خبره ورانه شوې ده چې ته لږ 10 منټو لم د ماشوم نه توجه هټاوې که نه نو هغه چې کوم دی نو ګر چاپېره داسې ګندونه دي او داسې مردارۍ دي چې هغې کې خدا نخواسته به د هغې ښکار شوی. نو والدین بنیادي کردار، والدین ګوره سر تاسو ډېر اهم سوال کړی دی. والدین موږ څه چلو کوو؟ موږ د ماشوم قلارولو لپاره موبایل هغه له ورکوو، په موبایل کې ټول ورځ لګیا وي. نو دا زما ذمواري ده چې زه دا ماشوم قلار کړم، دا مور چې کوم دی دا له پی ورکړي، د دې نشونما وکړي، بیا د هغه د سپارې او د دغه خبره وشي. نو که چې دا فارغ وخت کې هغه موبایل راواغسته یار سر جوړ کړو بیا سر زه لږ یو بله خبره هم کوم. زموږ د ماشوم سره ما چې څومره سټډي وکړه دلته ګول نشته دی. صحیح. دا قصور د چا دی؟ دا سم چې دنه ورک شوی دی دا ما بیا خبرو در راځم سر، دا زما د استاد هم قصور دی، دا زما د والدینو قصور دی، دا زما د معاشره. ما سټوډنټان راشي سر اوس من کوم ځای کې اډمیشن وکړو بلا نمبر یې اخیستي. ګایډنس اینډ کونسلینګ نه سر دا ډېر زیات انتهایی او بنیادي سبجیکټ دی. دلته کې دومره ډسکریجنګ صورتحال دی، تاسو ماشوم دی او تاسو هغه به دلته کې سکول ټاپ کړئ، زموږ کالج به ټاپ کړئ او هغه ته به په ښه یونیورسټۍ کې اډمیشن میلاویږي، په ښه کالج کې هغه ته به خلک وایي تعلیم نه څه جوړېږي مړه پلانکي ته څه جوړ کړل، پلانکي چل دی ډینګه چل دی. زه درته قسمیه او حلفیه وایم چې ته سبق ووایه او ته ځان په دې کنسپټ باندې پوهه کا، په دې بک کې چې څه کوم دي د هغې غمغ ته ځان ورسوه. سوال نه پیدا کېږي چې تا ته نوکري میلاو نه شي. نوکرۍ به تا پسې کور ته درځي، خو ټول اوپره وګوره بره بره ځي، د نمبرو یو لوی فنډ چې کوم دی اغوستی او بورډونه هم لګولي او چې هغه خلک بیا میډیکل کالج ته او د مقابلې هر امتحان ته ور مخامخ شي. نو بس ډېر ښکلې خبره مو کړه. ستاسو سره د خبرې جواب نه یو سوال راوچتومه. موږ د نمبرو په دوړ کې یو، که زما سرکاري سکول دی که پرایویټ سکول دی، موږ د نمبرو په دوړ کې یو، خو د ماشوم په کردار سازۍ باندې موږ ورک نه کوو. ولې؟ بالکل سر اصل سوال هم دغه دی جي، دغه نمبرو او دغه ایرس او هوس موږ دومره په منډه کړي یو چې دلته د الګ چې کم دی بنیادي ضرورت څه دي، د هغه چې کم دی ذهني دغه کم طرف ته ده. موږ په نمبرو باندې الګ په میډیکل کې تباه کړو. تاسو ته ما وویل زه په اسلامي کالج کې ما اډمیشن کړی او زه د هغه ځای نه بیا رالم، ما ساینس پرېښود، ما نه خدای په آرټس کې کار واغست. او ګوره اردو یو کمزوری سبجیکټ به زه ووایم، خلکو ته کمزوری وایي. یو ورځ هم سر زه بېروزګاره نه یم پاتې شوی. د هغې بنیادي وجه دا ده چې ما دا سبجیکټ د مکمل روح سره ویلی دی، ان د ریل سنس چې کوم دی ما دغه سبجیکټ ویلی دی، نو ما له خدای پاک د هغې اجر را کړی دی. دلته موږ د خپل کار سره مخلص نه یو، موږ بیګار کوو، موږ بیګارونه کوو. موږ وایو چې موږ نمبر یې واغېستلی او موږ باندې معمولي خولم چې کوم دی را نللی او موږ چې کوم دی د کتاب مخه مو نه کتلی. سر زه خپلو کتونکو ته هم د قابلیت ډګري ده او که په متعلقه شعبه کې یا چې هر څه کې په هغې کې پوهه ده، پاکه شعبه کې پوهه ده جي،
په هغه شوبه کې پوهه ده ډیګري خو ستا د نمبرو یا ستا د پیسو هغه رسید دی چې کومې پیسې تا هغه 10 کاله ورکړي دي یا تا 12 کاله ورکړي دي یا تا دغه ورکړي نو په هغې کې تا دا ولیکل چې ظهور ول د پلانکې او د پلانکې ځای اوسېدونکي او د دور نمبر یې واخیستلې او دله موږ دا سرټیفیکیټ ورکړو اوس د هغې شاته ګوهر څومره پوه دی او ظهور صاحب څومره پوه دی زما د کې پی کې ماشوم چې دی هغه دی د نه اسلام آباد پنډې ته لاړ شي نو د هغه اردو نه شي هلته چاړه شي چاړه شي مکمل چاړه شي انټرویو کې دی بالکل هغې خبي وجه شي دا ده چې دغه مخامخ زما کلاس روم دی او دغه ځای کې ما ته د دې سکول نه د بل سکول نه او د بل سکول نه تر د میټریکه پورې چې کوم پاس هلکان راغلي دي زه به درته حلفیه او قسمیه بیا ووایم چې هغې ما ریډینګ ته پاسولي دي یا زه ورته وایم په ناسته باندې بیټ کر پړی زه چې خیر د دوی یریږي راهیریږي نو ګر چاپېره دغه هغې موږ ته ووایي سر چې موږ یې په دې 10 کاله کې په موږ باندې یو ظلم چا ریډینګ نه دی کړی موږ په هغې کې هغه کرج نه دی اچولی موږ په هغې کې هغه حوصله نه ده اچولې چې بچو ته وایه زه دې خلکو ته وایم اردو آپ بولے ایک دن بولے غلط آپ بولیں گے ٹھیک ہے 10 دن آپ غلط بولیں گے 99 دن آپ غلط بولیں گے 100ویں دن آپ کی اردو بالکل ٹھیک ہو جائے گی اخیری سوال جی سر یو والدین د کاټلنګ والدین یا اورال پیرنټس ګارډین چې دي د ماشومان چې کوم هغه کالج کې داخلي یا سکول کې داخلي هغه کم داسې بنیادي څیزونه په ذهن کې اچول دي یاره چې دې سکول کې دې کالج کې داسې څیزونه وي چې زه به پکې ماشوم ډېر ښکلی سوال دی والله تاسو له خیر درکړي دا د وخت تقاضم ده د وخت غوښتنه هم ده زما والدینو ته دا ریکویسټ دی دغه زما او ته پیغام هم دی چې تاسو هر هغه اداره کې ایډمیشن وکړئ تاسو هر هغه اداره کې ماشوم بوځئ چې هلته د هغه روحاني تربیت هم وشي او هلته د هغه کنسپټ کلیر شي وجه دا ده چې که دلته کې د 12 نه پس د اف سی نه پس یا د اف نه پس ستاسو دغه ماشوم چې کم دی نو دا به هلته کې ټیسټونه ورکوي دا به که انډیکیټ ورکوي دا که ایرفورس ورکوي دا که ملیشې ته ځي موږ غریبانان خلک یو اکثر 12 پاس کو بیا کوشش کوو چې ته نوکري راته میلاو شي او ځان له څه کوټه موټه جوړه کړو واده وکړو دې باندې نو د هغې دپاره دا ضروري ده چې په کوم ځای کې ستاسو د ماشوم چې کوم دی ذهن کلیر کېږي هغه په هغه څیز باندې پوه کېږي هغه په هغه بیسکس باندې پوه شي تاسو یقین وکړئ تر 12 پورې دا 20 دا دی اوس هم دلته امتحان شروع دی د 20 کې ماشومان دي هغې د هغه سبجیکټ هغه تعریف نه پیژني زه به وایم چې واټ از بایولوجي نو د هغې دغه ولې نه ورځي هغه رټه مټه چې ته ولګوي رټه ته یې خوا خوا شي نو چې لږ غوندې هغه دغه خوا خوا شي نو بیا ترې ټریک خطایي نو بیا که لاندې پرېوته او که غړوپ یې وکړو دا اف ای سی چې کوم دا نو دا رانګ ټرن چې کوم دی دغه ځای نه خدای مکړه د سړي رانګ ټرن شروع شو نو بیا به ټولو عمر چې کوم دی نو په ډغرو باندې نو دا ډېر بنیادي څیز دی او په دغه کې د داسې ادارې انتخاب پکار دی چې په کوم ځای کې تاسو د کنسپټ کلیر کی په کوم ځای کې تاسو دا ګایډنس وشي چې د دې نه پس به ته به انډیکیټ ته ځئ ته به ایرفورس ته ځئ ته به نیوي ته ځئ ته به په غلام اسحاق خان انسټیټیوټ کې ایډمیشن کې ته به په فاسټ کې ایډمیشن کې نو د دې دپاره تا له دې ځای کې چې کوم دی سټډي پکار ده که دا دې ونه کړله نو د نمبرو پنډ به دې په وګئ ډي ام سی به د نمبرو نه ډکئ خو داسې تعلیم دې په بلا ولګي چې مې پر دې بوجه ته ملا ولګي ډېره مننه سر ډېره مننه خو یو خبره راته پکې بله رایاده شوه جی جی ستاسو په شخصیت باندې دا سوال زه کوم او بخښنه م غواړم ما ته ستاسو په شخصیت کې یو څیز داسې ښکاره شو چې تاسو تږي یې خو ما داسې جج کړه چې ګورنر صاحب تږی دی دا ډېر تنده څه ده دا تنده داسې ده چې دا زما دا سوچ دی چې زما دا ډیوټي چې کوم ده زما دا کار چې کوم ده زما دا تنده چې کومه ده نو دا زما د اخري سلګۍ پورې ده زه خپل کوشش کوم زه خپل غوښتل غواړي میلاویږي نه حاصلول غواړي حاصلېږي نه زه دا وایم سر چې دلته کې کم نفرت دی په هغې کې کمی راشي زه وایم چې کم موږ په جذباتي تشنج کې او په کومو تربګنو کې او په کومو قصو کې او په کومو دغه کې چې کم دی نو موږ اخته یو ما ځان سره کاټلنګ نوم په دې وجه باندې لیکلی دی چې زه یو ځل یو ځای کې ما انټرویو ورکوله ما نه هغه انټرویو ورته تپوس وکړو چې آپ کے ہاں تو بہت زیادہ قتل مقاتلے ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے نو آپ کا تعلق کاٹلنگ سے ہے کاٹلنگ معتلیہ سر میرا تعلق کاٹلنگ سے ہے اور جس کو آپ قتل مقاتلے کہتے ہیں ان کو ہمارے ہاں غیرت کہا جاتا ہے اور الحمدللہ اب رحیم اللہ یوسف زئی سے لے کر مجھ تک اور میرے بعد جو ہے بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو کاٹلنگ کا جو اچھا تشخص ہے وہ ابھاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ دیکھیں گے کہ کاٹلنگ جو ہے وہ دنیا کے آسمان پہ چمکے گا. ډیره مننه سر د وخت راکولو کې ګرام کتونکو ډیر ښکلی بحث ډیر ښکلی گفتگو ډیر ښکلی انداز باندې د ګوهر رحمان نوید صاحب سره چې کومې خبرې وشوې ډېرې لږې خبرې وشولې خوند یې دومره دی خو چونکې پروګرام ډېر زیات اوږد شو او
زمونږ دا خواهش دی چې زمونږ دا کوشش و چې دا پروګرام ډېر زیات اوږد نه شي اوږد شو زمونږ ډېر کوېسچنې هغه ما ځان سره نوټ کړي وي هغه هم زما نه دغه شانتې پاتې شوې د وخت د کمي د وجې زه ظهور خان اجازه غواړم د الله په امان